बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او آباد یې. زم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، مخکنو ویډیوګانې کې مونږه تقریبا د ضابطه پوجداري 72 ام سی کیوز کړیو. مونږه د دپا 79 پورې د کې چې کوم اهم ام سی کیوز وغه کړیو. نن به مونږه د دپا 79 نه تر دپا 87 ضابطه پوجداري د دې په منځ کې چې کوم د A1 B1 په حواله سره یا د ریکروټ امتحانات لپاره کوم اهم سوالات دي هغه باندې به ان شاء الله باس کو. دا تقریبا 12 ام سی کیوز دي زموږ سره. نو راځو خپل ویډیو طرف ته. مخکنو ویډیوګانو کې مونږ تقریبا 72 سوالونه کړیو. نن به مونږ د کوېسچن نمبر 73 نه شروع کو. 73 نمبر سوال کې وی چې ایک ایس ایچ او کس دفعہ کے تحت ایک وارنٹ کسی ڈیپ سی یا ایس آئی کو تعمیل کے لیے حوالہ کرتا ہے. مطلب یو ایسچو ته چې وارنټ راشي د کمې دفعې لاندې یو ډیپ سی ته یا ایس آئی ته د تعمیل لپاره حواله کی، یعنی هغوی ته مارک کی. اپشن کې موږ را کړی چې 79، بی کې وی 80، سی کې وی 81، डी کې وی 82. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی. د 79 دفعې لاندې ایس ایچ او دا وارنټو یو ډیپ سی یا د ایس آئی په نوم باندې مارکی، یعنی هغه ته د تعمیل لپاره حواله کی. نو اپشن ا زموږ سره ټیک دی، یعنی 79. سوال نمبر 74 کی وی چې وارنٹ کا خلاصہ سنا دینے کا ذکر ضابطہ پوجداری کے کس دفعہ میں ہے. مطلب د وارنټ خلاصہ چې د چا په نوم باندې وارنټ جاری شو دی هغه ته وارنټو خلاصہ به ورولی شي. نو د دې ذکر د ضابطه پوجداري په کومه دفعه کې دی. اپشن کې زموږ سره 79، 80، 82، 83. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی. په دفعه 80 کې مونږ ته ویل شوی دی چې د وارنټ خلاصه به ورته ورولی شي. نو اپشن بی زموږ سره ټیک دی، یعنی دفعه 80 ضابطه پوجداری. بل سوال نمبر 75 دے دی کی وی چې دپا 81 ضوابط پہ میں کس چیز کا ذکر ہے. په دپا 81 کې د سیز متعلق ذکر دی. دی کې اپشن دی نمبر اے کے ضمانت، بی کے گرفتاری، سی کے گرفتار شدہ شخص کو بلا تعاقب عدالت میں پیش کرنا، اور ڈی کی وی کوئی نہیں. نو دپا 81 کې مونږ ته ویل شوی دی چې گرفتار شدہ شخص بلا تعاقب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نو په دې کې اپشن سی زموږ سره ټیک دی، یعنی گرفتار شوی کم سړی چې په وارنټ په ذریعه گرفتار شوی دی هغه به بغیر صد تاخیر عدالت ته پیش کولی شي. بل سوال نمبر 76 زموږ سره. 76 نمبر سوال کې وی چې دپا ڈیش ضوابط پے کے تحت وارنٹ علاقہ اختیار کے باہر تعمیل کے لیے پولیس افسر کے نام لکھا جاتا ہے. د کمې دپې لاندې دا یو وارنټي هغه د علاقه اختیار نه بار ته د یو پولیس افسر په نوم باندې لیږلی شي. اپشن کې زموږ سره 81 دی، 82 دی، 84 دی، 85 دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی. د په 84 ضابطه پوجداري تختو یو وارنټو د علاقه اختیار نه بار د یو پولیس افسر په نوم باندې لیږلی شي. بل سوال نمبر 77 دے زموږ سره. 77 کی وی چې جب وارنٹ کی تعمیل علاقہ اختیار سے باہر درکار ہو تو پولیس افسر کو چاہیے کہ وارنٹ پر عبارت ظہری لکھوانے کے لیے مجسٹریٹ یا پولیس افسر کے پاس لے جائے جس کا رتبہ ڈیش سے کم نہ ہو. چې د وارنټ تعمیل کی او هغه د علاقه اختیار نه بار ته د وارنټ د تعمیل لپاره تلی، نو هغه علاقه کوم مجسټریټ چې هغه له وارنټ وړي کیږي چې هغه په خپل عبارت ظهري ولیکي، یا که مجسټریټ دستیاب نی کس د گرفتاری نه فرار کېدو خطرې، نو بیا یو داسې پولیس افسر له به وړي چې هغه په دې باندې عبارت ظهري ولیکي. نو په دې کې دا خبره کی چې کم پولیس افسر له به وړي دا هدا بسی اے نمبر کی وی ایس ایچ او، بی نمبر کی وی ڈی ایس پی، سی نمبر کی وی ڈی پی او، اور ڈی نمبر کی وی کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی، ایس ایچ او، یعنی د عبارت ظهري لیکلو د لپاره بغا افسر محتمم تانه توړي شي. نو په دې کې اپشن ا ټیک دی، ایس ایچ او. بل سوال نمبر 78 دی زموږ سره. 78 نمبر سوال کې چې ضابطه پوجداری کا باب نمبر 6 ڈیش سے متعلق ہے.
ضابطه فوجداري کې چې باب نمبر 6 دی په دې کې د سشي ذکر دی دا د سشي باره کې دا ټول باب دی. ا نمبر کې چې سمناتو د کې ټول سمناتو ذکر دی. بی نمبر کې چې وارنټو د وارنټ ذکر دی پکې. سی نمبر کې اشتهار دی او ډی نمبر کې مندرجباله تمامو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. باب 6 کې سمناتو وارنټو اشتهار د دې ټول ذکر دی. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی مندرجباله تمامو. بل سوال نمبر 79 دی زموږ سره په دې کې وی چې مفرور شخص سے متعلق اشتهار د پډیش ذات په کې تحت جاری ہوتا ہے. یو سړی مفرور دی په وارنټ باندې هغه گرفتار نشو عدالت ته پیش نشو نو بیا د خلاف اشتهار جاری کیږي. نو په دې کې وی چې د اشتهار د کمی د پلان دی جاری کیږي. آپشن کې زموږ سره 68 75 دی 80 دی 87 دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. اشتهار د یو مفرور سړی په نوم باندې د 87 لاندې جاری کیږي. نو آپشن डी زموږ سره ټیک دی. بل سوال نمبر 80 دی. 80 نمبر کې چې جو اشتهار عدالت مفرور के हाजिरी के लिए जारी करता है वो इश्तिहार मुश्तहरी करने के तारीख से डेश दिन तक कम न होगी. مطلب یو اشتهار د یو مفرور په سړی په نوم باندې جاری کیږي نو دا د مشتهرینه بعد د سور وځي ټیمی سور وځو نه بدا ټیم کم ني. نو په دې کې آپشن مونږ ته 28 را کړل 30 را کړل 45 را کړل 60 را کړل. نو د دپا 87 د تختو د تبا 30 ورځې ټیم ورکول شي. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی یعنی 30. بل سوال نمبر 81 دی. 81 کی وی چې ایک اشتهار ډیش طریقوں سے مشتہر کیا جاتا ہے. یو اشتهار دی هغه به په 100 طریقو باندې مشتهر کیږي. نو هغه آپشن کې موږ د کې راکړی دی 3 4 5 او 6. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. اشتهار په دریو طریقو باندې مشتهر کیږي. داغه په دا کې 1 نمبر کې التا اعلانیه پڑھ کر اورول شي. دا په کور په نمایزه باندې لګول شي او د عدالت په نوټس بورډ باندې لګول شي. نو ټیک آپشن په دې کې زموږ سره آپشن ا دی یعنی 3. بل سوال نمبر 82 دی. 82 کی وی چې جب کوئی شخص وارنٹ جاری ہونے کے بعد چھپ جائے اسے ڈیش کہلاتا ہے. یو سړی په نوم باندې وارنٹ جاری شو او هغه د وارنٹ نه بعد پټیږي خپل ځان د گرفتاری لپاره نو ورکی نو هغه ته موږ سو وایو. ا نمبر کې وی چې ډاکو. بی نمبر کې وی چورو. سی نمبر کې وی مفرورو. ډی نمبر کې وی کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی یعنی مفرورو. بل سوال نمبر 83 دی. 83 کی وی چې جب کسی شخص کے خلاف دپا 87 ذات پہ اشتہار جاری ہو جائے وہ دپا ڈیش پی پی سی کے تحت سزا کا مستوجب ہوگا. چې یو سړی خلاف د 87 لاندې اشتهار جاری شي نو هغه د کمې د پیلاندې د پی پی سی د سزا مستوجب یعنی حقداري. او آپشن کې موږ لا 174 را کړل 175 را کړل 176 را کړل 186 را کړل دي. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. د بعد 174 پی پی سی لاندې قابل سزا دا سړی. نو آپشن ا زموږ سره په دې کې ټیک دی. بل سوال نمبر 84 دی کوم چې نننۍ ویډیو کې زموږ سره آخري سوال دی. دی کې وی چې دپا 87 ذات پہ ڈیش کے بارے میں ہے. 87 دپا چې دا د سسیز متعلق تا د هډینګ څه دی. ا نمبر کې وی گرفتاری. بی نمبر کې وی تلاشی. سی نمبر کې وی ضمانت او ڈی نمبر کې وی چې مفرور کے متعلق اشتهار. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ڈی دی یعنی مفرور کے متعلق اشتهار. دا د 87 هډینګ دی. دا نننۍ ویډیو و زموږ سره کمې کې چې مونږه تقریبا د 73 نه 84 پورې کم چې زموږ سره په د دپا 79 نه تر 87 پورې په دې کې کم اهم سوالات دي ام سی کیوز دي په هغه باندې مونږ وکړه. ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو سره ملاويږم. خو د ویډیو ختمېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکوست دی که تاسو وسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړئ زما چینل در سره د نوې ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ لایک او کمنټس په ضرور وکړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې به ملاويږو. دا غو پورې مال اجازه راکې د لوی الله فامان.